نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د څلورمې سپارې خلاصه بیانېږي. الله تعالی دغه سپارې په شروع کې د بیت الله فضیلت او خصوصیات بیان کړي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. پس مکه باندې په ټولو نه اوله عبادتګاه د بیت الله ده او په دې کې ډېرې زیاتې نشانانې دي. اوله نشانی خو دا ده چې په دې بیت الله کې حجر اسود ده. هغه کاڼی ده چې په دې باندې به حضرت ابراهیم علیه السلام درېده او بیت الله به تعمیر کوله. او دوم نمبر باندې مقام ابراهیم ده او بیا په دې کې حتیم ده او په بیت الله کې د زمزم کوی هم ده او داسې زمزم وبو دا د حضرت هاجره چې کوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د هغه د وجه نه دا اوبه راوتلې وي. نو په دې ځای کې ډېرې زیاتې نشانانې دي او دا حج کومه ده دا هم یوه بنیادي او اهم فریضه ده. بیا الله تعالی د حج تذکره بیان کړې ده. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کوم یو کس سره چې د حج ته د تلګ اخراجات پیسې ورسره او هلته د اوسېدلو اخراجات ورسره او شاته په کور کې د اهل او عیال سره هم د خوراک انتظام وي او په داسې سړي باندې بیا حج فرض ده. او که چېرته ښځه وي د دغه اخراجاتو سره سره د دې سره محرم هم وي بیا په دې باندې هم حج فرض ده. حج یوه بنیادي او اهم فریضه ده او څوک چې بیت الله ته داخل شي هغه ته امن ملاویږي. او داسې په دې نه بعد الله تعالی دا یوه خبره بیان کړې ده د اهل سنت والجماعت نشاني کومه ده. یوم تبیض وجوه وایي د قیامت په ورځ به د اهل سنت والجماعت پیژندګلي داسې کېږي چې د هغه مخونه به بالکل سپین وي او کوم چې بدعتیان دي د هغه مخونه به بالکل تور وي. دا د اهل سنت والجماعت د پیژندګلي طریقه ده. بیا الله تعالی د دغه امت فضیلت بیان کړی ده. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دغه امت دا فضیلت ده، دا خصوصیت دا چې دا په الله تعالی باندې ایمان راوړي او عمل بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي. د نیکی طرف ته چې کوم د راوړلو ول جایز اسباب دي هغه هم اختیاروي او کوم د ګناه نه د بچ کولو ول چې کوم جایز اسباب دي هغه هم اختیاروي. نو نیکی کار کوي د ګناه نه ځان بچ کوي. دا د امت خصوصیت ده. او بیا په دې نه بعد الله تعالی د منافقینو سره او د کفارو سره د ملګرتیا ول بحث بیان کړی ده. وایي د کفار سره د زړه ملګرتیا، محبت، قلبي ملګرتیا، محبت او داسې د هغو سره گهري تعلق دا ساتل ضروري نه دي. دا ته موالات وایي. د شریعت په دې کې بالکل گنجائش نشته. البته داسې تعلق چې هغه د وختي ضرورت لپاره وي او د کلي یو ماحول د روح ساتلو لپاره د هغه سره معمولی وخت لپاره سړی ملګرتیا وکړي دا ته مدارات وایي. په شریعت کې بیا د دې گنجائش شته. البته که هر قسم تاسې کاروبار یا تعلق یا ملګرتیا د کفار سره ساتئ بیا تاسې د علماء کرامو نه د مفتیان کرام نه د خبرې تپوس کوئ. درې څلور داسې صورتونه دي چې په هغه وخت کې بیا تاسې د کفار سره تعلق او ملګرتیا قطعا نشئ ساتلی. اوله خبره خو دا ده چې کفار که چېرته د مسلمانانو موالات ته تکلیف ورسوي، نقصان ورسوي، ضایع کوي بیا د دوی سره ملګرتیا او تجارت نشئ کولی. دوم نمبر که چېرته دوی مسلمانانو ته تکلیف ورسوي، نقصان ورسوي بیا هم د دوی سره شرکت، کاروبار او داسې ملګرتیا جایزه نه ده. او درم نمبر باندې که چېرته د دوی مال دا د مسلمانانو خلاف یا د اسلام خلاف استعمالېده بیا هم د دوی سره تعلق او ملګرتیا او کاروبار کول دا بالکل جایز نه دي. او که چېرته دا صورتونه نو بیا په هغه صورت کې هم د علماء کرامو نه داسې مسلې تپوس کوي. بیا الله تعالی
د غزواتو تذکره کړې ده ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. په دې ځای کې د غزواتو تذکره ده غزوه بدر، غزوه احد او غزوه حمراء الاسد. دا درې غزوات دي او دلته چې کومه تذکره ده د غزوه احد ده په دې باندې 50 آیاتونه دلته تذکره شوې ده. خو اوله په دې نه مخکې دا خبره چې په اسلام کې په ټولو نه اول هغه جنگ چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق کړی ده هغه د جنگ بدر. دا هغه جنگ چې په دې کې مسلمانانو ته فتح حاصله شوه او د مکې چې کوم مشرکینو هغه ته شکست نصیب شو. او داسې بیا دوی ډېره زیاته تیاری شروع کړله چې مخته خو مونږ شکست خوړلی ده، اوس چې آینده جنګو کې مونږ شکست نه وخورو. بیا داسې وشول چې په 3 هجري باندې به د په مدینه باندې حمله وکړله. بیا په هغه وخت کې جنگ شروع شو، خو په هغه وخت کې اول فتحه مسلمانانو ته وه، خو د مسلمانانو د اجتهادي غلطي د وجې نه هغه فتحه په شکست باندې بدله شو. د هغه بنیادي وجه شوه هغه دا وه چې د جبل الرمات په دا باندې د 500 کسانو یو جماعت یو ټولی دا مقرر شوی چې تاسې به په دې ځای باندې ناست یا دې ځای بالکل نه خوځي. خو داسې وشول چې کله جنگ شروع شو په جنگ کې مسلمانانو ته فتح حاصله شوه، مسلمانانو مال غنیمت جمع کاوه. بیا په دغه جبل الرمات باندې چې کوم کسان ناستو په دې کې خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. بعضې خو راکوز شول مال غنیمت جمع کاوه او بعضې پاس په غره باندې ناستو. خو بس د دې کمزورتیا د وجې نه د اجتهادي غلطي د وجې نه کفارو بیا دوباره حمله پرې وکړله او مسلمانانو ته شکست ورغی. نو د دې غزواتو بنیادي بیانولو مقصد دا ده چې اسلام ته فتح دا صرف په جهاد باندې حاصلېږي. او په دې سپاره کې یو بل صورت ته سورۃ النساء، نساء وایي ښځې ته. په دې صورت کې الله تعالی د ښځو احکامات د هغې متعلق څومره مسایل دا ټول الله تعالی بیان کړي دي. د وجې نه دغه صورت ته سورۃ النساء وایي. او د حیرانګۍ خبره دا ده چې پوره قرآن کریم کې الله تعالی د سړي په نام باندې یو صورت هم نه ده نازل کړی. سورۃ الرجال نشته، خو الله تعالی د ښځې د مقام د وجې نه د عظمت د وجې نه الله تعالی د ښځې په نام باندې مکمل صورت را نازل کړ. الله تعالی څومره عظمت او مقام عزت ورکړی د ښځې ته. خو بیا که څوک د دغې پروپیګنډې نه خلک متاثره شي چې الله تعالی اسلام ښځې ته خپل عظمت مقام نه ده ورکړی دی، اسلام ښځې ته حقوق نه دي ورکړي، دا بالکل نه انصافي ده. داسې خبره کول نه دي پکار. الله تعالی څومره زیات عزت مقام او مرتبه ورکړې ده د ښځې ته، الله تعالی حقوق بیان کړي دي د ښځې وال چې الله تعالی د سورۃ النساء په نام باندې پر یو سورت را نازل کړی ده. سورۃ الرجال په نام باندې الله تعالی سورت نه ده نازل کړی. او داسې الله تعالی ډېر زیات د حقوق بیان کړي دي. او د نه وخت الله تعالی د یتیم سړي د مال حفاظت دا خبره هم بیان کړې ده چې کوم د یتیم مال وي دا بالکل مضایع کوئ، دا یتیم ته ور حواله کوئ. او کله داسې هم مه کوئ چې کله د یتیم روغ مال وي تاسې په کچره مال باندې بالکل بیکاره مال باندې بدل کړئ. نه، داسې هم مه کوئ، بلکې د یتیم د مال دا ډېر زیات تاسې حفاظت کوئ. بیا الله تعالی دا د تعداد ازواج الله تعالی دا خبره بیان کړې ده چې کوم سړی 4 ښځې کولی شي او کوم 4 نشي کولی. دا یې اصول بیان کړی ده. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله تعالی د 4 ښځو پورې د نکاح کولو اجازت ورکړی ده چې یو کس دا 4 نکاح کولی شي. خو دې دپاره یو شرط ته چې هغه سړی دا 4 نکاح کولی شي چې هغه سره طاقت وي. نمبر 2 چې هغه کس سره همت وي. او نمبر 3 چې هغه سره اسباب وي. نمبر 4 چې هغه کس عدل کولی شي، د خپل منځ کې حقوق هغه پوره کولی شي. بیا دا سړی ته 4 ښځو سره نکاح کول دا افضله ده، بهترینه ده، ضروري نه ده، بهترینه ده. او که چېرته داسې کس وي چې هغه سره طاقت نه وي، همت نه وي ورسره، او خپل ښځو منځ کې عدل او انصاف نشي کولی، او داسې هغه سره د نکاح اسباب نه وي، بیا داسې سړي دپاره 4 ښځې کول دا بالکل ټیک نه دي. نو بس هر انسان که دا سوچ وکړي چې یاره الله تعالی اجازت را کړی ده، اوس به زه خامخا 4 ښځې کوم، 2 به کوم، 3 به کوم، دا د هغه سړي دپاره بهتره ده چې په هغه کې دا 4 شرایط وي. خو ضروري بیا هم نه ده. که چېرته په سړي کې دا 4 شرایط وي بیا هم یو ښځه وکړي دا بیا کافي ده.
هیڅ مسله نشته، خو صرف د دغه شرایطو خیال ساتل ضروري دي چې هغه سره طاقت وي، همت وي او عدل انصاف کولی شي او هغه سره د نکاح اسباب وي. دا څلور خبرې باندې تاسې زیات عمل کوئ. بیا مخته الله تعالی د میراث وال حکم بیان کړی ده چې الله تعالی د سړو میراث حصص چې کومه دي هغه بیان کړي دي، او د بچیانو والے حصې چې کومه دي هغه بیان کړي دي، او د ښځو والے حصه چې کومه ده هغه هم الله تعالی بیان کړې ده. او دا هم الله تعالی ښوولې ده چې کومه ښځو ته مونږ حصه ورکړې ده، دا د چا په دې ښځې باندې احسان نه ده، بلکې دا د دې خپل حق ده. نو نن سبا ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه خپلو خویندو ته خپل حقوق نه ورکوي. دا ډېره غلطه خبره ده. د دې نه به تاسې نه تپوس د آخرت په ورځ باندې کېږي، او هغه ورځ ډېره سخته ده چې کله یو انسان نه سوالات او جوابات کېږي او چې هغه په جوابات کې خاموشه شي، بس بیا دا سړی ناکامه شي. بیا الله تعالی مخکې د محرماتو تذکره اخري دا بیان کړې ده، بس خبره درته ختمومه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. دا خبره په ذهن کې کښېنوئ چې هغه رشتې چې په تاسې باندې حرامېږي هغه 3 قسمه رشتې دي. یو دا نسبي رشته، د تا مور، د تا خور، د تا لمسۍ، داسې لور دې شو، دا ټولې په تا باندې حرام، نه نسب د وجې نه چې کومې رشتې په تا باندې حرامېږي. او دومه ده رضاعي رشتې، د شودو د څکلو د وجې نه چې کومې رشتې په تا باندې حرامېږي هغه هم په تا باندې حرامې دي. چا تا ته پیدا کړي دي، بیا هغه د تا رضاعي مور ده او د هغې لور د تا رضاعي خور ده، دا ټولې په تا باندې حرامې دي. او داسې د نکاح د وجې نه چې کومې رشتې په تا باندې حرامېږي هغې تذکره هم ده، ته وایي مساهرت. نو کومې ښځې سره کومې جنۍ سره تا نکاح شوی وي، د هغه مور سره نکاح کول او د هغې په ژوند کې د هغه د خور سره نکاح کول دا ټیک نه ده. داسې الله تعالی دا ټول تفصیل په دې قرآن کریم کې بیان کړی ده، او الله تعالی دې موږ تاسې ته په احکاماتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.